کوم خلکو ته زما په کامیابی باندې وجود کې انتهایی کم ګرمه تبه راځي هغه به دې سر نور هم زیاتیږي. ورته دا وایم دا د حیدر علي مومند د اسپتال یا د حیدر علي مومند د علاج غږ د لر او بر ته رسیدلی دی، خیبر او شنغر ته رسیدلی دی او د غر سر ته رسیدلی دی. اوس دا را کنټرول کیږي نه. مونږ دا نه وایو چې مونږ سره به هر یو بیمار ته شفای کامله ملاویږي، خو مونږ دا هم د ډېرې غټې دعوې سره ویلی شو چې زمونږ د هسپتال 80% د بیمارانو د خوالي ریشیو دا په دې کې بیا د انفرټیلیټي په حواله سره الحمدلله زمونږ ډیر زیاته بهتر ریشیو روانه ده. تاسو همیشه تل لګتلی دي چې مونږ سره یو ډیر ګډ ریسپانس د انفرټیلیټي په حواله سره روان دی او د انفرټیلیټي بیا هغه بیماران چې ورته ډاکټرانو دا ویلي دي چې ته بالکل مور نشي جوړېدلی، ته بالکل پلار نشي جوړېدلی، ستا وزن به انتها ډیر زیات دی، ته بچی نشي پیدا کولی، ستا وخت تیر دی، ته بچی نشي پیدا کولی، ستاسو کزن میریج دی، بار بار مو ماشومان ضایع کیږي، تاسو مزید ماشومان ما پیدا کوئ او یا داسې کیسز هم راځي چې بالکل نا امید شوي وي چې څنګه راته کینی نو انتهایی په جړا شي او ډاکټر صاحب تاسو مې اخیری امید یې. او په دغه غرض باندې ټول ورځ مختلف بیماران را روان وي او الحمدلله د پریګننسي یو اواز وي الله رب ذوالجلال 15 کاله پس ټیکړم، الله رب ذوالجلال 10 کاله پس ټیکړم، الله رب ذوالجلال 19 کاله پس ټیکړم. او یا ډاکټر صاحب ما ته ډاکټرانو دا ویلي وو چې ته بالکل مور جوړېدی نشي. الحمدلله زما د پریګننسي کم ټیسټ دی هغه زموږ پازیټیو راغلی. همدغه شان د کې روزانه خلک را روان وي، خو په دې کې یوه خورکۍ چې هغه د کور نه راغلی وه او زموږ نه علاج وکړلو، الله رب ذوالجلال ورته 6 کاله بعد د اولاد امید پیدا کړی دی. په دغه خوشحالۍ کې هغې د ځان سره خوندور خواږه مټیان راوړي دي او زما دپاره نور هم ډېر زیات ګفټونه راوړي دي. او دغه شان کې د ګفټونو سلسله زموږ روزانه را روانه وي. څه ویډیوز جوړولو ته موږ اوزګار یو او څه ته موږ بالکل نه اوزګارېږو. نو تاسو ټولو کې هغه خلکو ته زه د خپل ځان په دغه کامیابۍ باندې مبارکباد هم وایم، کوم خلک چې زما په کامیابۍ باندې انتهایی خوشحالېږي او کومو خلکو ته زما په کامیابی باندې وجود کې انتهایی کم ګرمه تبه راځي هغه به دې سر نور هم زیاتیږي. نو ورته دا وایم دا د حیدر علي مومند د اسپتال یا د حیدر علي مومند د علاج غږ د لر او بر ته رسیدلی دی، خیبر او شنغر ته رسیدلی دی او د غر سر ته رسیدلی دی. اوس دا را کنټرول کیږي نه، بلکې اوس په صرف دغه یو خبر را رسیږي ما ته پلانکي ویلی دي، زمونږ پلانکي ځای کې بیمار ټیک شولو، زمونږ په هغه ځای کې بیمار ټیک شوي، الحمدلله هغې راته وویلي ستاسو علاج له راغلي یو. ستاسو د ټولو زموږ د ویډیوز د کتلو ډیره مننه کوم او هغه څوک چې د اولاد غونډه کې د عظیم نعمت نه محروم دي مزید وخت مه ضایع کوئ. کو وخت ورکولی شئ د ډاکټر حیدر علي مومند د حیدر مومند هومیوپیتھک جنرال اسپتال نه علاج وکړئ. ستاسو به هم پریګننسي پازیټیو راځي او تاسو به هم داسې خوندور مټیان موږ له راوړئ.